د ختم نبوت د مسلې تعلق د عقیدې سره دی. د اهل سنت والجماعت د مذهب مدار هم په دې باندې دی. د قرآن کریم او یا آیاتونه مبارکه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خاتم النبیین کې دو باندې عادل او شاهد دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته چې الله تعالی څنګه نبوت او رسالت ورکړی دی نو دغسې د ختم نبوت او د ختم رسالت په خلعت سره هم سرفراز کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نبی هم دی او خاتم النبیین هم دی، رسول هم دی او خاتم المرسلین هم دی. صرف دا خبره نه ده چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې نبوت ختم شوی دی اوس به بل رسول نه پیدا کیږي، او نبوت رسالت ختم شوی دی اوس به بل رسول نه پیدا کیږي نه، بلکې الله تعالی د نبوت اختتام او د رسالت تکمیل هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره وکړو. په قرآن کریم کې فرمایل شوي دي والله متم نوره ولو کره الکافرون، یعنی الله تعالی فیصله کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر علیګلو سره خپل نور پوره کوي اگر که کافران دا بد ګڼي. ارشاد یې فرمایلو ویابى الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون، ان الله تعالی به خپل نور پوره کوي اگر که کافران دا بد ګڼي. حاضرین مجلس، د حجۃ الوداع په موقع باندې د قرآن کریم یو آیات نازل شو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی نن موږ ستا لپاره ستا دین مکمل کړو او د خپل نعمت اتمام مو کړو او ستا لپاره مو اسلام په تورې دین خوښ کړو. گویا دا زیری ورکړل شو چې موږ خپل نور مکمل کړو، یا داسې ووایو چې د نبوت سره سره په ختم نبوت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم راز کړی شو. د ختم نبوت سره سره الله تعالی د دې نبوت تکمیل هم وکړو. د تکمیل او مکملوالي نتیجه به دا راوځي چې دې نبوت نور او بیا به تر قیامته پورې قایم او دایم وي. ګرانو اورېدونکو، اوس د قیامته پورې د راتلونکي انسانانو د هدایت دپاره د نبوت او رسالت کامله چې په دې کې هېڅ قسمه کمی نشته، الله به یې ذریعه جوړوي تر قیامته پورې د راتلونکي انسانانو د هدایت دپاره. اوس د دې نه پس څوک رهبر، څوک رهنما، څوک معتبر، څوک قابل قبول نه دي. صرف د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رهبري او رهنمایي قابل قبول ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي دي انا خاتم النبیین لا نبی بعدي، زه آخر نبی یم، زما نه پس بل څوک نبي نشته. یو بل ځای کې فرمایي ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي، یعنی رسالت او نبوت ختم شوی دی، زما نه پس بل څوک نبي او بل رسول نشته. که اوس څوک د دروغو د نبوت دعوه وکړي دته به مسیلمة الکذاب ویلی کېږي، یا خو به د حال د اسود انسي په شان شي، یا به د غلام احمد قادیاني په شان شي چې د ګندګۍ په ځای کې مړ شي. الله تعالی دې موږ ټول ته تخفض ختم نبوت لپاره قابل قبول کړي. واخر دعوانا الحمدلله.